السلام علیکم ملګرو. مولانا بجلیګر صاحب د عمران خان مبارک څه پیغام ورکوي. تاسو ته پته ده یو څو کاله مخکې هغه وفات شوی دی، لیکن د مشرف په وخت کې هم عمران خان څه دی جیل ته وړی شوی و او مولانا بجلیګر د عمران خان په باره کې څه ویلو. ویډیو را سره مکمل وګورئ ملګرو، او دا ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ، چې دا ویډیو د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. کپیټان زامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوئ؟ پانسي کوي چې کار یې خلاص شي. او که په دې منځ کې قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو ته وایي چې زباني جمع خرچونه مه کوئ، نو دا اواز خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی، نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به څه چل کوئ؟ خو دا واورئ، دا خو جیل کې دی چې په قرآن کې یو سل ځایه کې مه کوئ. انشاءالله په پاکستان کې به لکه هر رنګ د منصور غوندې په پاکستان کې د شرعي نظام راوستو اواز. که تاسو دا خیال وکړئ چې دا یو جیل کې که نور به څوک څه نه وایي، نه پکار ده اسلامي مملکتونو ته چې روټۍ په ځان حرام کړی وی، روټۍ چې تر څو ذات کړې نه وي تر هغې به مونږ روټۍ نه خورو. په ټپو کښېنئ، په ټپو تاسو له په ملک کې ګډېدل څنګه خوند درکوي. السلام علیکم ملګرو، وسیم الله خان یم. تاسو به د مولانا بجلیګر صاحب بیان اورېدلی. ملګرو موږ له هم پکاره چې یو داسې کس سپورټ وکړو چې هغه موږ له عزت راکوي. که تاسو سوچ وکئ نو عمران خان په خپل حکومت هم کړی دی. که زموږ پښتنو ته سوچ وکئ نو زموږ پښتنو ډېر په آرام باندې ژوند تېر کړی دی. نو په خپله هم سوچ کوئ چې کم سړی ته ښه ښکاري نو هغه سپورټ کوئ. ملګرو موږ له هم پکاره چې داسې کس سپورټ وکړو چې هغه زموږ حفاظت کوي او زموږ سپورټ کوي. ملګرو د حقیقت نن تاسو ته ښکاري د مولانا بجلیګر صاحب هم تاسو بیان واورېدلو. نن هغه کسان جیل ته وړي چې کوم مسلمانان دي، کومه د اقوام متحده په مخ کې د هغه کافرانو په مخ کې د هغه پیغمبر علیه السلام نوم اخلي، د هغه قرآن مجید څه عزت چوته هغه قرآن مجید له عزت ورکوي، او نن هغه موږ په جیل کې کېنولی دی، نن موږ جیل ته وړی دی. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی، موږ وجاړو که څه وکړو، ځکه چې نن موږ خپل د لیډر دپاره نه شو وتی، موږ سیده جیلونو ته وړي. نو ډېر د افسوس مقام دی ملګرو چې چېرته اوسئ، آباد اوسئ، ژوندي اوسئ. انشاءالله میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې، او ویډیو د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ.